بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. इंतहाई काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,
مسلمانانو ورونو او د پردې نه اخوا اوریدونکو مسلمانانو خویندو او میندو، دا نن چې مونږ او تاسو د دې ډېر په علاقه په دې مسجد کې د الله رب العزت په دې کور کې راجمع یو، د دې سبب او باعث تاسو ټول ته معلوم دی او واضح دی چې دې ځای کې زمون برادر محترم مولانا چمن زیب صاحب قرآن عظیم در شروع کړو واتو کالو کې الحمدلله هغه الله پاک تکمیل ته ورسو. دا اجتماع او دا پروګرام نن د هغې په اختتام کې منعقد شوی دی چې دا یو ډېر لوی سعادت دی. هغه انسان ډیر بختور دی چې کوم انسان الله پاک د خپل کتاب د تعلیم د پاره چون کی او د دې توفیق ورلور کی چې د الله د کتاب درس تدریس تعلیم خلقو ته کوي. هغه شاګرد ډیر بختور دی او بهتر دی چې کوم الله رب العزت د خپل کتاب طالب العلم جوړ کی، طالب جوړ کی. او دا مبالغه نه ده، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو ټولو کې بهترین هغه څوک دی چې هغه قرآن عظیم زده کوي او بل ته ښیي. په ټوله دنیا کې د ټولو خلقو نه بهترین خلق د قرآن عالمان او د قرآن طالبان دي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول په دې بهترینو خلقو کې راولي. ورونو هر انسان دا کوشش کوي چې زه د ټولو نه اوچت شمه، زه د ټولو نه بهتر شمه، زما دنیا او زما آخرت دې د ټولو نه بهتري او غوره. په دنیا کې د قرآن والو نه نور بهترین خلق نشي کېدی. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله پاک د پاره په دې مخلوق کې بعض داسې خلق دي چې هغه خاص د الله اهل دي. ان لله اهلین من الناس، یقینا د الله د پاره په دې خلقو کې خاص اهل له خاص خلق دي چې هغه ته الله والا خلق وایي. دا څوک دي؟ هم اهل القرآن، هم اهل الله وخاصته. دا د قرآن والا دي. قرآن والا دا د الله اهل دي او قرآن والا د الله خاص خلق دی. په ټولو خلقو کې چې الله ته محبوب دی او خاص اهل دی د الله، هغه د قرآن والا دی. قرآن والا هغه خلق دی چې دی الله رب العزت په ټولو خلقو کې چون کې نو خپل کتاب ته کېنه. څنګه چې قرآن اوچت دی نو د قرآن سره چې د چا نسبت او تعلق دی نو هغه په ټولو انسانانو کې اوچت دی. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. الله چې انسان پورته کوي، عزتمن کوي، ترقی ور کوي، درجه ور کوي، مقام ور کوي، نو خپل کتاب ته کېنه. یقینا الله رب العزت پورته کوي د دې قرآن عظیم په وجه ډېر قومونه ويذع به آخرین، او ډیر د قرآن په وجه الله رب العزت ذلیل کی او الله اخکته کی، رسوائی کی. مسلمانانو قرآن عظیم دا یو عظیم کتاب دی د الله. کم انسان نسبت چې د قرآن سره جوړ شو دا انسانم عظیم انسان شي. قرآن کریم دے، عزتمند دے. انه لقرآن کریم. د کم انسان نسبت چې د قرآن سره جوړ شو هغه انسان هم کریم شي، هغه عزتمند شي. قرآن عظیم
اوچت کتاب دی د کم انسان نسبت او تعلق چې د قرآن سره جوړ شو هغه انسان اوچت شو الله دې زمونږ او ستاسو نسبت او تعلق قرآن سره جوړ کړي خو زه کله کله سوچ کوم د الله په نس خو اوچت دي خو زمونږ د خلکو ذهن کې دا خلک اوچت نه دا زمونږ کم فهمی ده دا زمونږ ناپوهي ده موږ عوام خلک د قرآن سره مینه کوو نو د قرآن د ګټې سره مینه کوو موږ عوام خلک قرآن سره مینه کوو نو د قرآن هغه کپړې سره مینه کوو زموږ عوام قرآن سره مینه کوي د قرآن د ریل او تختې سره مینه کوي د دین سوا مینه او محبت دا انسان سره پکار دی چې د کم انسان په سینه کې قرآن عظیم پروت دی دا د قرآن عزت دی اکرموا حملة القرآن فإنهم من الله بمکان اے خلقو دا اللہ حبیب فرمائی دا قرآن والو عزت کوئی دا عام خلق مگنائی فإنهم من الله بمکان یقینا دا خلق دا اللہ رب العزت دا طرفنا پیولوی مرتبہ کی دی دیر اللہ دیر لوی مقام ورکڑے دی چی اللہ رب العزت پل کتاب دا دی پسینہ کے خودے دی بیائی دا آغی دا بیان اولو توفیق ورکڑے دی نو اے دا قرآن والو چی تاسو قرآن قدر کوئی عزت کوئی مین و سر کوئی محبت کوئی دا قرآن دا وجنا دا قرآن دا والو قدرم کوئی دا چا سینہ کی قرآن دے دا آغا مین آغا قدرم کوئی او دا سے لحاظ ساتلے دے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے راغلی نہیں حدیث کے راضی نبی علیہ السلام تیو زنانا رالا و یا رسول اللہ ما اخبر زان تالا پا نکاح در کا نبی علیہ السلام تداسیو قتل خطا برا غگی و نکا بیاغی زنانوی دا اللہ نبی خپل زان میں تا توبہ خوا پا نکاح میں در نبی علیہ السلام بیاغا گو نکا آغا خزا بس کی ناستا یو صحابی پاسی دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کستا ضرورت ورطا نئی نمالے پنکارا کا زبو سروادو کا نبی علیہ السلام آگے صحابی توی خواہ تی پنکا واخلا خو محر خوب ورکے ورشا محر راوڑا آگوی دا اللہ نبی ما سر خوی شی نشترے دا یو لنگ میں دینو نور زددیو لنگنا سیوا دا ایشی اختیار من نیما ایش شیر اثر نشتا نبی علیہ السلام و توینو دا یو لنگ بسنگ دیل ورکے که دیل پا محر کے ورکے نو تبر بندے گے او کتا سرائی نو دیل بس ورکے او کنیمی کے نو نپی تپٹے گے و ندا پٹی گی دا خو محر نشو بل شیو گورا و یا رسول اللہ ایشی امرا سر نشتے ویلارش التمس ولو خاتما من حدید ورش مړو ګورا کنوري شم نه نو د اوس بنی یو کو تو ګورا اگر اور مہر کې به ولا ورکو دلال راغه و یا رسول الله شم نشته نور درک را سره نشته خان د الله نبی ورته وی تا ته قران یاد دی وی آوے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلانے صورت را تیاد دے پلانے یاد دے دا صورتوں نے ہوتا یاد وی پیادو در تیاد دی وی آو یا رسول اللہ پیادو را تیاد دی نبی علیہ السلام و توی زوجتو کہا بما معک من القرآن قانون خدا دے چی مہر بئی زوجتو کہا دا زنانا ما طالب نکابانی درکللا بما معک من القرآن زکا جستا پسینہ کے قرآن دیتا تا قرآن یاد دے دا قرآن دا وجن مدل دا زنانا پنکا درک لدا شوافی ہوئی چی مہر کے قرآن خودلے شی بزدا عوش شو زمانگا احناف ہوئی چی ان تبتغو بی اموالکم مہر با مالی و قرآن تعلیم مال ندے نو منگ ویو چی یادا خصوصیت دے صحابی شو زوجتو کہا بما معک من القرآن او یا دا مہر مؤجل شو چې زبستیک د اوسې په نکاح واخله مہر په بیاول کې چې کله د سره وشي
خو بهرحال خبره مې دا کوله د قرآن والو قدر داو مقام داو چې رسول الله سلام هغه له زنانه په نکاح په دې وجه ورکوي چې ستا سینه کې قرآن دی. قرآن والو قدر وکړي، عزت وکړي. مسلمانانو که زمونږ په معاشره کې موږ د قرآن والو سره مینه صحیح معنا سره وکړه، د قرآن والو قدر هم وکړه، نو یو کس به د قرآن نه جاهل پاتې نشي. نن خلکو قرآن عظیم ته شاکړې ځکه ده چې که یو سړی هغه د مدرسې نه فارغ عالم ولې نه دی، هغه بالکل سندي یافته ولې نه دی، خو چې انګریزي تعلیم ورسره نه وي نو دا امپړ دی. حالان کې عالم دا دی چې په حلال او په حرامو پوهیږي نو دی پوهیږي، په صحیح او په غلط پوهیږي نو دی پوهیږي، چې حق او باطل پیژني نو دی پیژني. خو لیکن زمون په قانون کې دا پردې د هیڅ لایق نه دی، د سره تعلیم نشته، دې ته څوک تعلیم نه وایي. زمون په معاشره کې د ټول نه کمه تنخواه هغه د مدرسې د استاد ده. یو سړی فارغ شي نو هغه ځان له دیاړي کوي، هغه ځان له مزدوري کوي، خو تدریس نشي کولای د مجبورۍ د وجې چې دومره اخراجات نشته، دومره وسې نه کېږي چې د تدریس وکړي او خپل ژوند په برابر کړي، نو به دې کار شروع کړي او تدریس پاتې شي. فارغ شده عالم به دی به امامت ته وزګار نه وي، ولې په ټول قوم باندې په شریکه موږ دومره نشو کولی چې یو امام خوشحاله وساتو چې د هغه ټول ضرورتونه برابر کړو، نو هغه مجبور شي جماعت پرېږدي او بل خوا لاړ شي. دا زمونږ کمی دی. خلک خپل بچی علم له نه ورکوي، ذهن کې دا دی چې دی به بیا سبا چې د زکات ته ناست وي، دی به سبا چاندې ته ناست وي، دی به بیا سبا چې د جماعتونو کې امامتیانې کوي. په کار خو دا وه چې زمونږ د ټولو خلکو ذهن دې طرف ته وي چې اوچت په دنیا کې موږ هغه سړی ګڼلی چې چا سره علم وي. د آخرت خبره خو جدا ده، خو بهرحال موږ عوام به خپل مینه محبت او قدر او عزت د قرآن د وجې نه د قرآن والاو کوو. د قرآن والاو ډېر لوی مقام دی. ورونو په دنیا کې هر څوک لګیا دي او کار کوي. څوک سحر پاسي پټي لځي، څوک سحر پاسي دکان لځي، څوک سحر پاسي خپل نوکرۍ او ډیوټۍ لځي، څوک چې سحر پاسيږي نو قرآن عظیم راواخلي، احادیثو کتابونه راواخلي او علم زده کوي، قرآن زده کوي، حدیث زده کوي، د دې درس کوي، تدریس کوي، تلاوت کوي. په دې ټولو خلکو کې بهترین څوک دی؟ الله پاک فرمایي ان الذين يتلون كتاب الله، یقینا هغه کسان چې هغه لولي د الله کتاب د تلاوت کوي، درس کوي، تدریس کوي، لولي بیانوي. یو معنا. دویمه معنا یتلون کتاب الله، عمل کوي د الله په کتاب، تابعداري کوي د الله د کتاب. تلاوت اصل معنا اتباع ده، اتباع کوي د الله د کتاب، عقیده د دې برابر جوړي، عمل د دې برابر جوړي، اخلاق د دې برابر جوړي، معاشره د دې برابري. ټول مقصد دا دی چې زه د قرآن تابع شمه، پار صفت کې، پار عمل کې. واقاموا الصلاة، منځونه په پابندۍ باندې کوي، مونځ نه قضا کوي. بعض خلک دسي چې تلاوت هم کوي، درسونه هم کوي، خو مونځ شوق نه کوي. نو اقاموا الصلاة، مونځ په پابندۍ کوي. دریم نمبر کې وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه، خرج کوي بعض داغي مالونو نه چې مونږ ورکړې دي د ته په پټ او په ښکارا. انفاق فی سبیل الله کوي. الله الله ګوره قرآن زده کوي، د قرآن تابعداري کوي، نه عبادت بدنی کوي، منځونه کوي، نه عبادت مالی کوي، انفاق فی سبیل الله کوي، فرضی زکات هم ورکوي، نفلی صدقې هم ورکوي، سر و علانیه، په پټ او په ښکارا. کم زکات په فرض دی، ښکارې ورکوي، نفلی صدقه ده نو پټې ورکوي، ریاکاری پکې نه راځي نو ښکارې ورکوي، ریا پکې خطر ده نو پټې ورکوي. نو ظاهر کې خو چې موږ ګورو، موږ یو دې خلکو ته وګوره، خلک کم ځای ته ورسېدو، دی اوس هم هغه زور دغه باندې دی، اوس هم په جوماتونو کې ناست دي، اوس هم منځونو خیراتونو ته کار ویلی.
خلقو په ذهن کې دا خلق سادهګان معلومیږي، د خلقو په ذهن کې دا خلق ناپوهه معلومیږي. خو الله پاک یرجون تجارت لن تبور، دای د داسې تجارت عقیده لري چې چلے به ماغه نه کوټه کیږي، پاغه باندې پناه او زوال ناراضي، هغه خرابېږي نه. زما استا کاروبار کله کله سړی د کروڑونو کاروبار شروع کړي او کروڑونو ته ورسي، एकदम پکې داسې یو نقصان راشي چې هغه ټولې پیسې ختم شي، تجارت کوټه شي، خلق چې دنو آئی کې تاوان شي. د دې خلکو په دې تجارت کې تاوان نه، او که بیا می کنه دنیا کې تاوانونه کې، خو چې مړ کېږي نو تاوان دې دارې چې بیا هم د دې دنیا نه خالی لاسونه روانې، ستا هغه مال به بل ته پاتې کېږي، جایداد دې بل ته پاتې کېږي، ستا هغه هر څه بل ته پاتې شي. نبی علیہ السلام صحابو ته ویلو کم یو په تاسو کې داسې دی چې هغه ته د وارث مال د خپل مال نه ډېر محبوب دی، پردی مالو ته خوښ او خپل ورته خوښ نه. صحابه وی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم من کې خو یو قسم داسې نشتا چې هغه ته د پردی مال د خپل مال نه ډېر خوښي، هر چا ته خپل مال خوښ دی. نو تاسو خپل او پردی پیژنئ چې خپل مال کم دی او پردی کم دی. خپل مال ستا هغه دی چې تا وخوړو نو پستا به پیدا راغی، یا د آخرت کې ځان له ذخیره که جمع دی که خیرات دی که د الله په لار کې دی ولګو، نو دا ستا خپل مال دی. او پردی مال هغه دی چې ستا نه وروسته نور وارثانو ته پاتې شي. په ایمان موږ چې د معاشره کې سوچ وکړو، موږ د پردي په مال مایږو چې کم زموږ نه وروسته پاتې کېږي هغې سره ډه خورو، ځان دپاره سوچ نه کوو. یقول العبد مالی مالی و ان ماله من ماله ثلاث، بنی آدم وی چې دا زما مال دی، دا زما دولت دی، او د مال د په مال کې صرف 3 قسمه مال دی، دا نور د نه دی. د لیوانې دی د پردي مال خپل مال وی. ما اکل فافنا، هغه د مال دی چې کومې وخوړ نو بس ختمې کا، دا د مال خوراک یو کسکا کې او که پزان یې ولګو. بعض انسان پزانو نه لګي دومره شومی وای کمیږي بیا کنه، بیمار دی ډاکټر لنځي، خوراک په چرته د مینې نه کوي، د خوند نه کوي، اسکاک په نه کوي، بس خالی راوړي او دی کمای نه. او لبس فابلا، یې پزان له جوړه جامه وکړه نو هغه زړه کړه، خيسته جوړه واغستانو بدن په خپل ښکار شو. بعض انسان دسی چې په اختر په ورځ ماغه چې تنه جوړه وانه شي، رې پینې کېږي چې جوړه واغوني، پیسې دانه چې وسره نه خړې نه کېږي د پردي مال باندې وین نه کنه. او لبس فابلا، یې پزان له جوړه وکړه نو هغه زړه کړه نو د په خبان رااله. او اعطى فتنا، یا دریم نمبر کې هغه د مال له چې کومه د الله د رضا لپاره خرج کړ، خیرات کړ، نو هغه ځان له آخرت کې خزانه کړ، ذخیره کا، دا د مال له. وما سوا ذالک فهو ذاهب وتاركه للناس، د دین ما سوا مال د نه دی، دې ته روان دی، هغه نور خلق ته دې پر خودن کې دی، اب نور ته پاتې شي. بیا وارثان وي زما پکې دومره دا او بلوي زما پکې دومره دا، هر یو بیا خپل حصے پسې لیوانې، او هر یو خپل حصہ غواړي. بیا څوک دا تاسو هم نه کوي چې هغه سړی الله دې وبخي، هغه دعا مور پسې بیا نه کوي. نو ستا مال ته نه دی پیژندلې، نو زما استاد تجارت او مال زما استاد تر ژوند پورې دی، د ژوند نه اخوا بیا زما استاد سره تعلق داغې نه. د دې وجه نه علماء لیکلي دي چې کله یو انسان وفات کیږي او د وصیتو کی چې زما ټول مال به خیرات کوي، د دا وصیت منظور نه دی، که وارثان نه مني. دا غي وجه دا چې دا د مال نه دی، دا د وارثانو مال دی. زیات نه زیات د وصیت په ثلث کې صحیح شي، باقی وصیت د غیر اعتبار نشته، ځکه چې دا مال اوس د نه دی، دا د وارثان. نو خبره می دا کوله چې زما استاغه ګټه وټه، زما استاغه تجارت یو ځل به هغه کوټه شي، کې دې شي چې مونږ یې ونه لګو، مونږ باندې الټا راشي. حدیث کې راځي یجاو به ابن آدم یوم القیامت فیوقف بین یدی الله تعالی کانه بزج، د قیامت پر ورځ باندې بنی آدم براوستې شي، دا الله رب العزت دربار کې به ودرولې شي،
داسې وړوکي شکل کې وی لکه یو ګډوره ډېر د ذلت په شکل کې به راوستې شي او د الله دربار کې به ودرېږي. الله به ورته وایي چې بنده تاله ما مال درکړو دولت درکړو دومره دومره انعامات مې په تا باندې کړو نو تا هغه مال څه کړ غوانو ګډې وي بیزې وي جیدادونو دی به وایي جمعته وثمرته وترکته اکثر ما کانا الله چې تا ما کم مال راکړو کم دولت دې راکړو کم څاروي دې راکړو الله نو ما هغې سره محنت کړو هغه مې جمع کړو هغه مې ډېر کړو او چې کله زه وفات کېدم یا الله هغه ټول مې په دنیا کې پرېښودی دی یا الله ما واپس دنیا ته ولېږه هغه ټول مال به زه ستا دربار کې پیش کړم امانه پاتې شوی دی هلته الله به ورته وایي چې بنده دا راته ووایه چې د ځان نه مخکې دې څه رالیږلي دي که نه تا ته خو پته ده چې دنیا ته بیا تلل نه کېږي مخکې دې څه لیږلي وو دی به بیا وایي چې وجمعته وثمرته وترکته اکثر ما کانا هغه مې را جمع کړی و ډېر کړی مې و او چې څومره و د هغې نه ډېر مې پرېښودی دی الله دنیا ته مې ولېږه چې ستا دربار کې ټول پیش کړمه الله به ورته وایي چې بنده تا ته خو پته ده چې دنیا ته مخکې تلل واپس نه کېږي دا راته ووایه چې مخکې دې د مرګ نه څه رالیږلي دي که نه نو ده به هېڅ شی نه یې لیږلی فاذا عبد لم یقدم شیئا ناڅاپه په دې بنده به هېڅ شی مخکې نه یې لیږلی نو د الله د طرف نه فیصله به وشي نو اور ته به روان شي نو هغه ګټه واټه د ده د تاوان شوه که نه شوه هغه تجارت دله پیدا ورنه کړه هغه عاجز هغه فقیر چې هغه دومره پروا د دنیا نه لرله خلکو سره د دنیا فکر او غم هغه ویل چې قرآن مې زده نه کړ حدیث مې زده نه کړل هغې پسې لګېدلی دی زده کوي هغې زده کړل ټوله زندګي په هغې کې تېره کړه بیا د هغې په عمل کې تېره کړه یتلون معنی یتبعون بیا په هغې باندې عمل کوي د منځونو پابندي کوي او مال خرج کوي نو ظاهر کې خو دی وخت خرابوي ځکه چې وخت خو ډېر قیمتي و د ده څه وخت په درس او تدریس کې ولګېده نو څه وخت د ده په منځونو او دسونو باندې ولګېده نو څه وخت د ده چې دی نو هغه په خیراتونو باندې ولګېد چې څه ګټلي وو هغې هم خیرات کړل الله وایي ګورې دا مه وایې چې دا ساده دی دا مه وایې چې دی لیونی دی یرجون تجارتا لن تبور دوی د داسې تجارت عقیده لري چې هغه تجارت به چرم نه کوټه کېږي خیال لري د دې مال په بدله کې به دته هلته ثواب میلاویږي د دې وخت په بدله کې به دته ثواب میلاویږي څومره وخت چې د الله په دین لګېدلی او دا د ګټې دی څومره مال چې د الله په لار کې لګولی او دا د ګټې دی ته ګورې نه دلته چې سړی ډېر په تکلیف باندې پیسې ګټلي ډېر په مشکلاتو باندې ګټلي او ځان له پېزمکه والي نو خلک به له مبارکۍ له راځي که نه راځي پیسې ولګولې خو خلک نه وایي چې مړه د نقصان و کار سړی وي مبارک شه پیسې دې په صحیح ځای ولګولې ځمکه دې واغسته کور به پکې جوړ کړو کور یې ځان له جوړ کړه په لکونو پیسې پې ولګئ نو هر سړی ولې مبارکۍ له راځي څوک هم دا نه وایي چې دا دومره پیسې داسې خرابې کړي هر سړی وایي ماشاءالله ډېر ښایسته کور دې جوړ کړه او دی هم خوشحاله ځکه پیسې تا د نور نه نشي بچ کولی پیسې تا باران نه نشي بچ کولی دا چې ولګې نو بچ بشي ځان له پیسې کار روان نو دغه شانه چې تا کم وخت ولګو تا کم مال ولګو دولت ولګو د دې په وجه به الله تعالی اجر درکوي نو چې ته دلته په اسلام آباد کې یا په یو ښځې کې بنګله والې نو څومره خوشحاله نو په جنت کې به تا ته بنګله میلاویږي او داسې بنګله وي چې ولموضع صوت احدکم من الجنه خیر من الدنیا وما فیها په جنت کې د یو چابک ځای د دې تمامې دنیا او د دې ما فیها هر څه نه بهتر دی هغه بنګله د جنت الله اکبر چې د هغې یو خښته د سرو یو د سپینو وي د هغې کې خاوره د مشک او د عنبر وي هغه جنت چې د څلور قسمه نهرونه په هغې کې روان وي د پیو جدا د اوبو جدا د ګبین جدا د شرابو جدا هغه جنت چې په هغې کې داسې حورې وي
چې لم یتمسن انس قبلهم ولا جان، نبو سر انسان لاس لګولې، نبو سر پیری لاس لګولې، نو څومره خوان وي چې په دې باندې تعالی الله پاک پاغه جهان کې بنگله درکې. دا لږ وخت لګولې، لږ ګزان دې کړولې، لږ مال دې لګولې دې، پاغه د جنت بنگلې ملاو شي، پای کې قسمه قسم رزقونه او خوراکونه وي، پای کې حور او غلمان ستا خادمان وي، پای کې ستا د پاره چې دینو خمزدار اکرام او بالمستیای. الله الله نبی سونه مزه ده. اللہ پاک فرمائے چھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا. اللہ اکبر. ان الذین آمنوا یقینا حق کسان چاگی ایمان روڑے دے، اللہ منلے دے، دا اللہ کتابون منی، دا اللہ پرشتے منی، دا اللہ پیغمبران منی، قیامت منی، آئیل تیارے ہوکی. آمنو کی دا ټول داخل دی. وعملوا الصالحات او د ایمان نفس بیا صرف دانوی چې ګنې زه مؤمن یم او بس کمال ته رسېدلی، بیا اعمال د شریعت موافق کوي، د منځو د اودس او د حج او د روژې او د زکات پابندي کوي، اعمال صالحه کوي، هر هغه عمل کوي چې شریعت نه ثابت دي، شرکیات او بدعات او رسومات او نظام ساتي، جون د شریعت پابند دی. الله پاک فرمایي چې کانت لهم جنات الفردوس نزلا، وی به د هغې د پاره جنتونه د فردوس، الله الله، نزلا زید ملمستیا، د جنت الفردوس نه پکې اوچت جنت بل نشته دی. چې چا کې ایمانی او د چا عمل د رسول الله سلام په طریقه باندې، الله وی کانت لهم جنات الفردوس نزلا، وی به د پاره جنتونه د فردوس د میل مستیازه. د الله نبی وی صلی الله علیه وسلم کله چې تاسو د الله نه د جنت سوال کوئ نو د جنت الفردوس سوال ته وکئ، ځکه چې دا په جنتونو کې اعلی جنت دی، د ټولو جنتونو نه اوچت جنت، او د جنت نیرونه د دین را روان شوي. دا جنت د الله نه وغواړئ. دغه ایمان والو او دغه عمل صالح والو د پاره باندې جنتونه د فردوس وي، نزلا د مل مستیازه، خالدین فیها لا یبغون عنها حولا، همیشه وي دی په جنت کې نه بغواړي دی داغه نه بل خوا اوړېدل. علماء وی چې عجیب ده، الله وی دی د پاره په مل مستیا د جنت الفردوس وي. نو مل مستیا خو صرف یو ورځ دا یا دوه ورځې دا یا زیات نه زیات 3 ورځې دا 3 ورځې بعد خو مل مستوب ختم شي. او دلته الله وی نزلا، دا به د پاره مل مستیای، ورپسې وی خالدین فیها، نو همیشه وی دی کې، نو همیشه خو مل مستیا بیا نه. علما لیکي اشاره دیتا ده چې دا جنتیان په دې جنت کې به همیشه اوسېږي، خو هر ورځ به داسې عزت کیږي، داسې اکرام کیږي لکه اول ورځ باندې چې د سړی میلمه راغلی، لکه په اول ټیم چې د سړی میلمه راشي دی وایي چې څه شی په ده خوب لګي چې هغه مې ورته کېښودی. نو دا نزولن یې ځکه وي او خالدین یې ځکه وي چې دا میلمستیا به 3 ورځې نه همیشه دپاره وي، د ایمان او د عمل صالح په وجه باندې. ورونو دا دې ځای کې ژوند مونږ الله دې لره کړی دی چې مونږ به ایمان باندې محنت کوو، د ایمان نه بعد به په اعمالو محنت کوو. ایمان جوړیږي په څه باندې؟ بغیر د قرآن نه ایمان نه جوړیږي، بغیر د قرآن د تعلیماتو نه اعمال هم نه صحیح کیږي. اللہ پاک وی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگ چی منور پیغمبرانو تا وحی را لے گلی دا، نبی دا شان منگا تا تم وحی را لے گلی دا، در روح دخپل طرفنا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان، تا تم مخی دا سر دا پتا نوا چې د کتاب تفصیل به خلکو ته څنګه بیانوما، تا ته د سره دا پته نه وه چې د ایمان تفصیل به زه څنګه کومه. حالان کې د الله نبی پیدایشي مؤمني هر نبی، ځکه د اهل سنت والجماعت د علماء عقیده دا ده چې انبیاء علیهم السلام قبل النبوت او بعد النبوت په دواړو حالاتو کې د وړو لویو ګناهونو ټولو نه پاک دي. نو نبی علیہ السلام هغه ته خپل ایمان حاصلو،
خو چون کې بلی مطمئنولې نشو، بل ته بیان کولې نشو، بل ته د ایمان تفصیل اله بیانې چې کله وحی راغله. امام بخاری رحمه الله، الله اکبر، امام بخاری رحمت الله علیه اول شروع د بخاری شریف کې د سنا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، باب دې په بیان د دې کې چې څنګه و ابتدا د وحی نبی علیہ السلام ته وحی څنګه شروع شوه. امام بخاری هغه اول شروع د وحی نه کوي، ان وحینا الیک کما وحینا الی نوح، اشاره د دې خبره ته چې څومره خبرې دي، کاغه د ایمانیات دي، کاغه د عبادت دي، کاغه د معاملات دي، اس اعتبار لنشتا مگر هغه له به اعتباري چې کومه د وحی نه ثابتې ده، چې کومه خبره د وحی الهی نه ثابت نه هغه له حیثیت نه دغه څه اعتبار نه، هغه خبره به صحیح، هغه به حق چې کومه د وحی نه ثابتې. زکوي چې بابون کې پکانه بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، او اولی دا ټکي دی لراوړو اشاره دی ته هم دا لکه څنګه چې قرآن وحی ده نو احادیث هم وحی ده، ځکه امام بخاری خدا حدیثو کتاب لیکلی و کنه، خو اشاره دی ته چې قرآن څنګه وحی ده نو احادیث هم وحی ده. بابون کې پکانه بدء الوحی، خو فرق صرف دومره دی چې قرآن وحی مطلوع ده او احادیث وحی غیر مطلوع ده. قرآن تلاوت شوه دی په نبی علیہ السلام او د حدیثو مقصد د الله د نبی په زړه کې الله چولې دی او نبی علیہ السلام بیان کړی دی. قرآن وحی جلی ده او حدیث وحی خفی ده، نو هغه خبره بد دي چې کومه د قرآن نه ثابتي، هغه خبره بد دي چې کومه د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابتي. ورونو شیطان زمون غټ دشمن دی، اول کوشش خود شیطان دی چې مونږ او تاسو ته دا قرآن او حدیث ډیر ګران ښکارا کړی دي، حالان کې د ټولو نه آسان شی هغه قرآن دی. ګوره په یو صورت کې الله پاک څلور ځل ویلي دي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. زما دی الله په خپل ذات قسمی یقینا چې قرآن موږ د زده کړې لپاره آسان کړی دی، آیشته د څوک باندې نصیحت اغستون کې په ټولو کې آسان شی، زه دعوی سره وایم په ټولو کې آسان شی هغه قرآن دی. ولی قرآن دې ځکه الله وی ولقد یسرنا القرآن، الله دروغ نه ویلي، الله وی په تحقیق سره مون قرآن آسان کړی دی. دا خلک کم ځای ته ورسېدل، انګلیش ولا ورزي، اردو ولا ورزي، ریاضي ولا ورزي، انکو ولا ورزي، مړه خو چې سندري دی هغه ورزي، منګړت کیسې ولا ورزي، دروغ واقعات ولا ورزي، او د خدای دی کتاب آیت ولا ورزي. دا الله د نبی په یو حدیث نه پیږي. دا شیطان مونږ ته ګران ښکارا کړ، شیطان مونږ او تاسو زړونه د دینه بل خوا واړول. راځي مسلمانانو د دنیا ورانه کندره هم ډېرې جوړې کړې، ورانه آباد کړې، شاړم جوړې کړې. راځي چې د زړونو د ورانه کندره آباد کو. ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب، یقینا هغه شی هغه انسان چې داغه سینه کې څه شی د قران نه داغه مثال خو مړه د وران کندر دی. وران کندر کې څه خیر نه، د دې انسان په دې ځل کې هم څه خیر او پیدا نه. وران کندر د مارانو لړمانانو د خطرې ځای دی، د په دې ځل کې مارو خطرات دي، وسوسې دي د شیطان. روان کندر کې سکون او اطمینان نه، د تم په دې ژوند کې سکون او اطمینان نه ملاويږي. قرآن زده که چې زړه ته سکون راشي، زړه ته اطمینان راشي. الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار د الله په ذکر مطمئن کیږي زړه. یو سړی یریږي په ځان باندې د قرآن تلاوت کوي کنه، نزله یې راخت نشي. کله اوس یریږي دغه وخت کې د سندره په ځان وایي، د دروغ یو قصه ځان ته کوي، نه اوس پیږي چې دا کار نه کوي، دا څه غب شپ دی. دغه ځای کې د دعاګانې شروع کی، کلمې شروع کی، د قرآن تلاوت شروع کی، زړه ته اطمینان ملاو شي. یو سړی بیمار دی، ناجوړه دی، هغه له داسې څه په زوریه دیدار راوړه نو ویل لري کمړه بس بد را باندې لګي، ولې چې اوس آخرت ته ورنږدې دی که نه.
دې په دغه وخت کې وی وکیل من راق وای څوک دم چولو والا شته چې راشي او ما باندې دم واچي بیا قرآن والا راولي چې ما دم کی نو دغه وخت کې د تلک سکون ملاو شي خپل په ځان باندې بیا دمونه اچي دې سره زړه سکون راځي دې سره زړه اطمینان راځي قرآن را واخله خبره مې دا کوله چې قرآن الله آسان کړی دی خو موږ ورته توجه نه کړې نو موږ ته ګران دی زویم د دینه بګران کار سي چې سړی د سهار تر ماښام پورې دیاړي کولی شي نستړی کی سړی په کلونو کلونو باندې بار ملته مسافرۍ راتلی شي نستړی کیږي یو سړی دغه شانه خبرونه اوري د هغې وخت شته د ګپ شپ دپاره وخت شته د کرکټو دپاره وخت شته هغه بله ورځ بیان ته تلي را روانو غرمه وه په مونږ خولې را روانې وي په ګاډي کې دې خوا چې وکتل کسان لګیو کرکټ یې کو ما ته ډرایور وایي دا وګوره ته دې ظالمانو ته چې په نور مر نه دي په ګرمۍ یې څه کار نشته سره غرمه ده او دی په کرکټ نښتي نو دا شیطاني شی دی نه بیا په چا خوله باندې تنګېږي نه بیا په نور تنګي او چې جومات کې ورته پکې لګېدلی هم تنګي په قالین باندې ناست هم تنګي ډم راغی او ګډېږي او ډولکی ورته والې کېږي کرسۍ به نه وي د ناستې دپاره ځای به نه وي پکې انتظام به نه وي دعوت به دې نه وي ورکړی خو چې ډنګ یې واورېد نو لکه د پتنګانو به را روان یو ګوټ او بل ګوټ نه او په هغه ځای کې خلک نه ځایېږي دا ګیله نه کوي چې چای مې ونسکله دا ګیله نه کوي چې اوبه مې ونسکلې دا ګیله نه کوي چې چاره له ځای رانه که په یو خپه ورته ولاړې تر نیمې شپې او تر سهاره پورې نه تنګېږي خو چې د خدای کتاب ته په جومات کې کیني هم تنګي دا شیطان زمونږ زړونه بل خوا اړولي دي الله د دې وسوسې د شیطان نه موږ وساتي نو چاته دا یو ډېر لوی غټ غار ښکاره کړی دی اته کاله د قرآن عظیم درس وشو په دې کې به بعضې خوشنصیبه داسې چې د اولې ورځې نه به ناستو تر اخره پورې نن به د هغې ختمي او بعضې د الله بندګان به داسې چې هغوی به په دې اته کاله کې هم نه یې کېناستلي او نن به هم ورته دا موقع نه میلاوېږي چې ختم کې خو حاضر شي که نن به هم د هغه بلا کارونه پېښ شوي مسلمانانو راځئ د دې علماو شکریه ادا کړو د دې سره ملګري شو اته کاله یو عالم درس وکړي دا ډېره لویه خبره ده په دې کې هر قسمه مسلې راځي د عقیدې مسلې د اعمالو مسلې د اخلاقو مسلې د معاملاتو مسائل د حل حرمت مسائل د ستر او د پردې مسائل دې کې هر قسمه خبره راشي خو موږ په جماعتونو کې د جمعې بیان وي د اخترونو بیانونه وي په قبرونو باندې بیانونه وي سهار یا ماسپښین یا ماسخوتن د قرآن درسونه وي بیا موږ پورې ټکې وننښلي ولې چې دا خبرې موږ هسې ویو لږ هوا یې وړلې تېرې شوې دا موږ ضرورت نه دی ګڼلی دې له موږ توجه نه ده ورکړې داسې ګپ مه ګڼئ انه لقول فصل وما هو بهزل دا حق وینا ده صحیح وینا ده داسې ګپ شپ نه دی دا د هغې الله کلام دی کوم الله چې موږ او تاسو ټول پیدا کړي یو زما د پر رب قسمي که دا یوازې د مولا دپاره الله رالیږلی الله پاک خو وایي دا ما د ټولو خلکو دپاره رالیږلی دی هدى للناس هذا بیان للناس لتخرج الناس دا خو د ټول انسانیت دپاره دی د ټولو د هدایت کتاب د ټولو د بیان دپاره کتاب د ټولو د تیارونه د رڼا ته د رایستو کتاب لیکون للعالمین نذیرا د دې لپاره چې دا نبی یا دا پیغمبر دا قرآن یا دا الله د ټول عالم دپاره یې شي نو دا د عالم دپاره الله را لېږلی انس او جن ټولو دپاره ورونو راځئ چې موږ او تاسو په ګریوان کې دا سوچ وکړو چې زه هم د هغې الله بنده یم چې کوم الله دا قرآن را لېږلی دی د دې قرآن تپوس به الله زما نه هم کوي وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون زه هم د هغې پیغمبر علیه السلام امتي یم زه هم د هغه د شفاعت امیدوار یم سبا به زه په کومو سترګو د الله په دربار کې ودرېږم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق قرآن به قیامت کی شفاعت هم کوي د شفاعت هم منلی شوی دی دی به قیامت کی جګړه هم کوي د جګړه هم منلی شوی ده لږ پنځه منټه په خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې آیا دا قرآن به قیامت کې زما شفاعت کوي که دا به زما خلاف وي هر سړی دې دا سوچ وکړي
چې نن من قرآن له وخت نه ورکو، نن من قرآن ته نه کینو، نن من په قرآن عمل نه کوو، نن من قرآن زده کوو نه، نن من د سره دې تاړو کار نه دی ویلی، نو سبا به دا قرآن څنګه زموږ شپارس کوي؟ نو دا به موږ سره په جګړه نه قیامت کې دومره مینه وکړئ، دومره خدمت وکړئ د قرآن والو چې سبا دا علما دا طلبا دا قرآن زما او ستا شپارس وي. دی به جګړه هم کوي. الله الله ورونو دا وخت الله مونږ له راکړی دی. الحمدلله زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دا الله عظیم احسان دی. جماعتونه ډېر او هر جماعت کې ښایسته ښایسته عالمان د جماعت اشاعت التوحید و سنت دي، هغوی په درسونه کوي. نو راځئ داسې ټایم کې لکه د ماسخوتن زمونږ یو کارونه کې یو سړی زمینداره کوي نو ګوټ بیا نه کېږي، که یو سړی لو کوي نو لو ماسخوتن نه کېږي، که یو سړی بل کار کوي نه کېږي. نو چې موږ تاسو اسې ناست یو نو چې قرآن ته 15 منټه کېناستو نو ډېر ښه به راته میلاو شي. نو کوشش به کوو انشاءالله. مولانا صاحب درس خلاص کړ، د ده اراده ده چې بیا به درس شروع کوي. قرآن دا خلاصېږي نه، د قرآن په دې خدمت کې به خپل ژوند ختموو. چې داسې نه وي چې موږ ژوندي او قرآن پرېږدو، دا ګناه دی. خو چې موږ مړه شو قرآن رانه پاتې شو نو دغه ثواب دی. نو تر اخري سلګۍ پورې به قرآن نه پرېږدو. ختمېږي بیا به شروع کوو، بیا ختمېږي بیا به شروع کوو. کم ملګري ناست وو هغې خو خپل عزم دوباره وکړئ. کم ملګري نه و ناست هغې د نن نه دا عزم وکړئ چې انشاءالله چې آینده درس شروع کېږي زه به ضرور په دې کې شاملېږم. او اوس خو داسې سهولت دی نارینه جومات ته راځئ او چې لوډ سپیکر لګېدلی نو چې څومره پورې اواز رسېږي زنانه کورونو کې کښېني دي. نو په یو ټیم باندې نارینه هم د دین نه خبرېدی شي، زنانه هم د دین نه خبرېدی شي. دین زده کول د نارینه او زنانه ټولو لپاره ضروري دي، ځکه چې سړو او ښځو ټولو نه به قیامت کې الله تپوس کوي. هسې نه چې زما او ستا خویندې میندې بیا د جهنم په اور کې پرتې. د الله نبي فرمایي یا معاشر النساء تصدقنا فإني وريتكن اکثر اهل النار. ای زنانو صدقې ډېرې ورکوئ، تاسو ګورئ ما ته جهنم کې د سړو په نسبت ډېرې ښودلی شوي وئ. نو ښځې خو د سړو نه ډېرې جهنم ته بیا روانې چې دا زموږ خویندې میندې هم د جهنم د اور نه بچ شي. هغوی به هم داسې بچ کېږي چې قرآن زده کړي، حدیث زده کړي او د دې په تعلیماتو عمل وکړي. نو دا د ټولو لپاره دی او ټول به دا زده کوو. او چې کم نه وي ځان ته به په دې اړه کې ګناهګار وایو، توبه به وباسو چې الله د دې راته معافي وکړه. او آینده کې به عزم کوو چې انشاءالله قرآن به نه پرېږدو، کوو به داسې انشاءالله که نه. الله دې د ژوند تر اخري سلګۍ د خپل کتاب صحیح خدمت توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد